नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत तौबा यौल समपारा सलम नंबर आयत दी मख्की रुकू की द मुनाफिकानो क़बाहतना बयान शु उस पदी रुकू की हम द मुनाफिकानो क़बाहतना ज़िक्र की या मख्की रुकू की द मुखलिस मोमिनानो द पारा द अल्लाह पाक रहमत वअदा बयान शु पदेरो को कि हम द मुखलिस मोमिनानो द पारा द अल्लाह पाक द रहमत द जन्नत वअदा ज़िक्र की। अल्लाह जल्ल शानुहु पदी आयती करीमा की द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सहाबे किराम फजीलत ज़िक्र की। सहाबे किराम की चिकम अव्वलनी मुसलमानान शिवी कावाद मुहाजिरीन नदी औ कद अंसार सहाबे किराम नदी अल्लाह जल्ल शानुहु दी सरात जन्नत वअदा ज़िक्र की। वस्साबिक़ून अव्वलून मुबारकी द मुफस्सिरीन मुख्तलिफ अक़वाल नक़ल यौ कौल दादी कि अव्वलनी उड़ाते के दुन के खल्क नमराद अगा मुसलमानान दी चागई द्वाड़ो क़िबलो तमुनस कड़े बैतुल मुक़द्दस तरफ तमाम जब वक्त मुसलमानान और बैतुल्लाह शरीफ तद मक्कर ज़वल को वक्त हम मुसलमानान द्वाड़ो क़िबलो तरफ ते मुनस देव कौल दादी च दीन मुराद बदरी सहाबे किराम चिकम सहाबे किराम को बदर की शिरकत करो साबिक़ून अव्वलून मुराद अगा सहाबत दरीम कौल दादी च साबिक़ून अव्वलून मुराद अगा सहाबे किराम चगीद सुल्ह हुदैबिय्या न उड़ान दी ईमान रवड़े दो क्या पदी की शिरकत करी दी फजीलत कनूर सहाबो बांधे ज्यादा कदी द्रिव और अक़वाल की हर यो कौल वाक़िस तरिशी लेकिन द टोल अव्वलीन मिस्दाक़ खुलफ़ाए राशिदीन जगा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अव्वलनी ज़वान ईमान रखो हज़रत अली से अव्वलनी माशूम ईमान रखो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु मालदार सहाबे किराम अव्वलनी सहाबी च ईमान साबिक़ून अव्वलून की खुलफ़ाए राशिदीन पर तरीक़े उला बांधे दाखिल मुहाजिरीन सहाबा और अंसार सहाबे किराम ये टोल सर अल्लाह पाक द जन्नत वअदा करना न सहाबा जन्नतियान आगा खलक
چاغي په صحابه کرامو پسې خبرې کوي هغه د قران د دې آیت مخالفین الله فرمای مهاجرین او انصار ز جنت ته داخلون او دی ورپسې خبرې کوي دا د قران مخالف خلک د قران دشمنان هغه خلک دي چې هغه صحابه پسې خبرې کوي الله وی جنت ته لېږم زته خوشاله دي زمانہ خوشاله او داسې بیمانه خلک د دې آیاتونو دراتلې دون بعد صحابه پسې څوک خبرې کوي دا سړی د سره مسلمان کې چې صحابه پاکان خلک د پیغمبرانو نه بعد اوچت مقام چې الله ورکړي دی هغه صحابه نه چې سړی صحابه پسې خبرې کوي نو دا د سره مسلمان صحابه کرام سره الله جل شانه د جنت وعده وکړه بغیر شرط نه جنت ته بزي صحابه چې دي جنت ته وقا مخاز او الله عزت خوشاله مو دي زمانہ خوشاله یا د صحابو نه بعد خلق غیب جنت تزیق په شرط د تابعدارې د صحابه کرام رستنی خلق د صحابو نه بعد کدی وی چې موږ جنت ته ځو نو د دې لپاره شرط دا دی چې دوی به د صحابه په نقش قدم جون تیری ګوره صحابه بغیر شرط جنتیان او رستنی خلق په شرط تابعداري د صحابه کرامو جنتیان اوس د صحابه کرامو نه بعد اولنی شاګردان تابعین چې د صحابو نه سبقونه ویل او بیا د هغې نه بعد تبع تابعین نبی علیہ السلام د دې دریو قسمه خلکو دپاره د بهتروالي بشارت ورکړی نبی علیہ السلام فرمایي خیر القرون قرنی بهترین زمانہ دا زمانہ د صحابو زمانہ ثم الذين يلونهم ورپسې بهترین زمانہ هغه خلک چې صحابو ته نږدې دي تابعین ورپسې ثم الذين يلونهم ورپسې هغه خلک چې هغه تابعین ته نږدې دي چې هغه تبع تابعین نو بهتره زمانہ د صحابو نه بعد بهتره زمانہ د تابعین او د تابعین نه بعد بهتره زمانہ د تبع تابعین چې د تابعین ملاقات کړي د غي شاګردان وي دغه نیکان خلک او د دې دوه ډلو د لپاره شرط د تابعداري د صحابه دی معلومه ده چې د جنت د تلو د لپاره بنیادی شرط د صحابه کرامو تابعداري ځکه صحابه کرام د نبی علیہ السلام براه راست شاګردان د صحابه کرامو تربیت د قران د نازلېدو په وخت کې شوی د صحابه کرامو تربیت د الله پاک په نگرانی کې شوی صحابه مبارک قران کې په الله پاک چې آیت نازلېو الله پاک په صحابه حال تکتل او ارشادات کې نازلو صحابه کرام سره الله پاک په دې آیاتونو کې د جنت وعده دا زموږ ایمان دی چې په مقدس مکه د پیغمبرانو نه بعد پاک خلک چې تیر شوي دا صحابه هغه اولنی صحابي دي ابو بکر صدیق سي او هغه د صحابه کرام اخرنی صحابي دي دا ټول صحابه دا پاکان نیکان او جنتیان تیر شوي نو دغه صحابو سره د جنت وعده الله په دې آیاتونو کې ذکر کړي بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د علاقې مدینه منوره نه بهر څخه خلق چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معلوم نو چې دا منافقان الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دا خلق نه پیژنې زی پیژن مدینه منوره نه بهر وسیدل باندې والا خلق قبیل اسلم وا قبیل شجاع وا قبیل غفار وا د دې قبیلو څخه خلق هغه منافقان
ظاهرا کلمه ویلا او پزړه کې ایمان نو کفر الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي ته نه پیژنې زه یې پیژنم او زه به دوی لا دوچن عذاب ورکړم یو عذاب د قبر او بل عذاب د آخرت یا یو عذاب د دنیا او بل عذاب د آخرت دا آیت کریمه دلیل دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا په نفي د علم غیب باندې د غیب علم یو الله سره الله نه علاوه چاته د غیب علم نشته د غیب علم نه سپټیږي نه الله ته د غیب علم دی یو ذره د الله نه پټ نه ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایي ته منافقان نه پیژنې نو که د غیب علم مو بیا به پیژندل خو د غیب علم ورته نشته نو نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي لا تعلمهم تی نه پیژنې او د غیب علم دا د الله پاک صفت کم خلق د نبی علیہ السلام د پاره د غیب علم ثابتې هغه د دې آیت کریمه نه خلاف روان تو الله جل شانه فرمایي والسابقون الاولون اوړاندې کېدونکي خلق اولني من المهاجرين چاغه مهاجرین دی والانصار وانصار صحابه کرام والذین وکسان اتبعوهم باحسان چې دي تابعداري کې د صحابه کرام په نه کې رضی الله عنهم الله پاک خوشاله دي د دوینا ورضوا عنه دي خوشاله دي د الله پاک وأعد لهم جنات والله پاک تیار کړی دي د دې صحابه کرامو د نیکانو خلقو لپاره جنتونه تجری چې بهيږي با تحت الانهار لاندې د دې دغونو نهرونه خالدین فيها ابدا دی به همیشه د پاره په دې جنتونو کې ذلک الفوز العظیم دا لویه کامیابي ده وممن حولكم من الاعراب او بعد د خلقنا چې تاسو سره چاپیر دي د باندې چانونه منافقون دي منافقان دي ومن اهل المدينه او بعض آل د مدینه منوره خلق منافقان دي مردو على النفاق دي داخلي یا دي عادت دي د منافقت سره لا تعلم تنفي جنسي لرا نحن نعلم من كفي جنوبي لرا سنعذبهم مرتين زاد چمن عذاب ورغدي تدجن عذاب وپیر عذاب یو په دنیا او په یو په قبر او په آخرت ثم يردون الى عذاب عظيم دی واپس کول شي بیا آخرت کی یو عذاب تا